چې یو سړی منځونه قضا کړی دي نو دا منځونه بدني عبادت ته او دا روزم بدني عبادت د لحاظ یو عبادت بم قبل باندې سکو قیاس کو اگر چې ګوره عبادت په قیاس نه ثابتېږي ګوره امام محمد رحمه الله وایي چې موږ دوانه بدني عبادت یو په بل باندې قیاس کوو کلم چې په بل باندې قیاس کو نو شرطونو ته وګورو یو شرط چې د چانه منځونه قضا شوی دي دا منځونه به معلومي چې لستی کشل ک 50 دي دویم نمبر خبره دا چې د مړي باقاعده وصیت وکړو چې زه وفات شوم زه وفات کېږم او زمانه دومره منځونه پاتې شوي دي لہذا دا منځونه به تاسو فدیه ورکړئ نو کله چې سړی مړ شي د هغه په بچو باندې د پلار وصیت نافذول لازم دي داسې مسله ده ګورئ ښه د پلار وصیت نافذول دا قرآن وي من بعد وصیت توصون بها او دین یوصون بها او دین دا وصیت وکړو چې دا شرطونه پکې منځونه معلومي او بل دا چې هغه وصیت کړی نو امام محمد رحم الله فرمایي بیا دې د منځونو هم فدیه ورکړي د یو منځ په سر دې د یوې روزې فدیه ورکړي او بیا وایي رجونا القبول زموږ امید دی چې الله تعالی به څه کړي قبول کړي وایي امید دی زمونږ امام محمد رحمه الله یو وجه ویلې ده او دا په هغه صورت کې چې کله سړی بیمار دی او بیا د بیمارۍ نه وروسته ټیم میلاو شوی دی منځونه پرېښي دي بالپرس سړی بیمار دی او پور مړ شو خبره ختمه شوله که نه د قضا او د ټیم نه میلاو دا هغه صورت یادوي موږ دې ته نه ګورو پکې منځونه قضا کړلو بیا ورته ښه ټیم میلاو شو بیا یې منځونه نه کړلو په دغه صورتونو باندې دا جایز ده خو موږ بس هر څه یو شان کړي دي نه پکې وصیت ته ګورو نه پکې د منځونو تعداد ته ګورو او بس الله شابه کې صابون دلته خو لا خده زمونږ د دیر د خلک پیسې ورکوي په چار سره کې هغه او مردان کې چې موږ هغه تور صابون یا جامې چې پوینځي بیا هغه توري شي هغه صابون به دې عیدګاه ته راوړو او دا به خلکو له ورکوو او د کفن د سپینې جامې به وي چې دا په 300 روپۍ باندې جوړه کېږي دا به خلکو له ورکول او هغه جانماز چې په 40 روپۍ باندې کېږي ما ټیک ټاک هلته خلک لیدلی دی په دغه علاقه باندې علاقه نالم بیا خلک خفه کېږي دا جنمازونه داسې وشي چې ساری یو کس ویسي 100 جنمازونه 200 جنمازونه دغه جنمازونه هلته کې بیا مولیانو صاحبانو باندې تقسیم کړي نو روزانه پورې زر ماته خلک نمونه معلوم دي ګورې واقع ده زه پیژنم هغوی به د ورځې 15 جنازې کولې هغوی به کارونه نه کول یو جنماز په 40 روپۍ خرڅېدو په بازار کې په 50 روپیو خرڅېدو په 40 باندې بیرته نو شپږ جنازې وکړي نو څو چار چکه 24 240 شولې نو سړی امام هم دی 240 روپۍ په جنمازونو کې ومندلې پکې دا به واپس په مازدیګر په بازار کې خرڅول دقه جنماز به دور پکې و تلو راتلو به دا جنمازونه دا رواج دی په غزې کې صابون دی یو جنماز دی دا ولی بس په دې طریقه باندې خیرات نو خیرات خدا طریقه پیغمبر نه ده کړی دا طریقه پیغمبر نه ده کړی دغه خلاصه کې بیا بل هیله هغه چې سړی غریب دی یا مالدار دی خو پیسې وسره لګي د قرض نه پوره کوي نو ګول دایره به داسې جوړه کړي 1 لک روپۍ دی او زما سره 10,000 دي نو 10,000 خو نه پوره کېږي نو داسې به وکړو چې 10 کسان به کېنو 10 کسان او 10 کسانو کې به داسې وکړو دا 10,000 به یو له ورکو بیرته بیتیوالو بیا به ورکو بیرته بیتیوالو بیا به ورکو بیرته بیتیوالو نو -10,000 -10,000 -10,000 نو -0 نو په آخر کې 1 لک په دې طریقه باندې ختمې شولې نو بس وای دا وشوله ما تا ته در بخلی او تا ما ته را بخلی ما تا ته در بخلی او تا ما ته را بخلی زه یو د نر ځوان منما د دې مولای د شیخ الحدیث د دې مفتی او دله د سوک 10,000 روپۍ ورکی په سر سایه کې چې مولوی صاحب دا والا او بیا ورته و چې دا دې بل ته وبخه داسې څوک پیدا کوي تاسو ځه هغه به ومني چې داسې وکړه چې 10,000 به تاله درکړم په سر سایه کې تی بیا چاته وبخه هېڅ څوک چاته روپۍ نه بخي نن سبا خلک وایي دا خویندې زموږ نه میراث نه غواړي وای مونږ ته را بخلي ته ولې یو پیر ورکه بیا یې تا ته وبخي بیا یو پیر ولا ورکه چې تا بسې بیا ړوند بیا نه ورکوي چاله نو دا هسې موږ ځان له کار کتلی دی امام محمد د امید خبره کړې امید او موږ داسې کار وکړو چې موږ داسې کوو چې بلکل هم فرض کړل دا طریقې موږ شیخ محترم مولانا ګوهر الرحمن رحم الله په دې باندې مستقل کتاب لیکلی هیله اسقاط باندې او دا بدعت دی دا که شروط پکې او که شروط پکې نه کوم د دې دا بدعت دی د نه ځان ساتل پکار